ابواب صحیح بخاری او غیر مقلدین په دې ځکه نن موږ دا خبره ثابتو چې امام بخاری رحمت الله علیه په خپل کتاب کې بعض ابواب ذکر کړی دي چې هغه د امام بخاری ترجمه الباب ده یعنی د فقهي مذهب ده امام بخاری رحمت الله علیه بعض ابواب راوړي دي خو غیر مقلدین د امام بخاری رحمت الله علیه دا ابواب منلو ته هم تیار نه دي امام بخاری رحمت الله علیه اول باب راوړی دا باب من يريد الله به خيرا يفقهه في دين الله تعالی چې کوم کسره د خیر فیصله وکي به الله تعالی دته د دین سمجھ ور نصیب کوي نو امام بخاری رحمت الله علیه په دغه ځای کې د فقه عظمت او د فقه فضیلت بیانوي خو غیر مقلدین دا د فقه او دغه سي د فقيه د دشمنان دي دا وایي چې احادیث ځان ته شایده او فقه د ځان ته شایده حالانکه امام بخاری رحمت الله علیه د فقه فضیلت بیانوي اهمیت بیانوي خو غیر مقلدین د اهمیت منلو ته کله هم تیار نه دي غیر مقلد عالم دا پروفیسر محمد اکرم نسیم ججا دغه لیکل فقه حدیث کا پل نہیں بلکہ بغیرتی بے حیائی اور بے دینی جیسے پلوں کا جوش ہے تفہیم السنہ صفحہ نمبر 461 امام بخاری رحمت اللہ علیہ د فقه اهمیت بیانوي او غیر مقلدین سوئی وای دا حدیث کا پل نہیں بلکہ بغیرتی بے حیائی اور بے دینی جیسے پلوں کا جوش استغفر اللہ حالانکه که تعریف نشه بیانو برای خمه بیانو مذمت خمه بیانو نو د غیر مقلدینو مثال داسې ده چې کوم یو سړی د دوی تعریف کوي بس هغه سړی د دوی ده او چې کوم سړی د دوی مذمت بیانوي د دوی د خبرو تایید نه کوي هغه که اسمان ته ورې نه وخیږي خو دوی بیا هم هغه نه مني نو دوی دعوه کوي چې امام بخاری رحمت الله علیه دا د مونږ ده او دلته امام بخاری رحمت الله علیه د فقه فضیلت اهمیت بیانوي خدای د فقه فضیلت او اهمیت منلو ته کله هم تیار نه دي امام بخاری رحمت الله علیه بل باب قائم کړی دا باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراهیت الله يفهموا امام بخاری دا فرمایي وای چې کوم یو قوم دی و فن سره واقف نه وي بیا هغه قوم ته د فن ما بیانوي ځکه چې صوفیای کرام دا خبره بیانوي وای چې کوم خلکو د تصوف سره ډیر تعلق نه وي بیا هغه دا ډایرکټ تصوف فن نه شروع کوي ځکه چې دا گمراهی تور نږدې کوي تصوف فن دا ډیر مشکل فن ده دغه وجه نه براه راست کتابو ته رجوع کول تصوف کې ډیر زیاته ډایرکټ مطالعه کول دا سړی خرابوي نو غیر مقلد نو په دې ځکه امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره ثابتوي چې کوم خلک دی و فن سره واقف نه وي هغه خلکو ته هغه فن ما بیانوي قدر نه ورسره داس نه وي چې کله خراب شي په دا کې کتمان علم ناراضي د هغه خیر خواهی مقصود وي چې هر خبره هر سړی ته ما بیانوي خو غیر مقلد دا خبره کله هم نه مني بلکې غیر مقلد دا وایي چې دا کتمان علم نه نعوذ بالله امام بخاری رحمت الله علیه چې د خپل علوم پټوي امام بخاری رحمت الله علیه درم باب راوړی دا باب اهل العلم والفضل احق بالامامه امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره ثابتوي چې د امامت زیات حقدار دا عالم ده کچیرته یو مجلس وی پاغه قاریان هم وی عالمان هم وی نو زیات حق د عالم ده چې عالم سره امامتي ورته وکي خو غیر مقلدین د امام بخاری رحمت الله علیه دغه ترجمه الباب کله هم نه مني بلکې دا وایي چې زیات حقدار دا قاری ده غیر مقلد په دغه ځای کې هم د امام بخاری مخالفت کړي او بیا وایي چې موږ د امام بخاری رحمت الله علیه خبره منو امام بخاری دا د موږ د مذهب ده امام بخاری اهل حدیث ده موږ د صحیح بخاری هر خبره منو حالانکه ترجمه الباب نه مني د دو فقهي مذهب نه مني امام بخاری رحمت الله علیه بل باب قائم کړی دا باب من شبه اصلا معلوما باصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل د دین اسلام څلور ارکان دي قرآن سنت اجماع قیاس دا څلور چې کوم دي قرآن سنت اجماع قیاس دغه څلور د موږ استدلال کولای شي
خو غیر مقلدین دلته صرف قرآن او حدیث مني او داسې اجماع او قیاس نه مني، تقلید نه مني، د تقلید انکار کوي. حالانکه په دې ځکه چې خبره درته ثابتومه چې غیر مقلدین دا په ظاهره خو وایي چې تقلید شرک ده. تقلید ما کوي، تقلید معنا خو کېږي پټا ها پاډا، او تقلید شرک ته الله تعالی دې موږ د تقلید نه وسای، دا غیر مقلدین وایي. خو په حقیقت کې د تقلید کوي. د چې د امام بخاری رحمت الله علیه خبره مانی دا تقلید شو، دا خو نه الله تعالی دا او نه صحابي ده بلکې عام امتی ده. امام دی د امام شافعي رحمت الله علیه مقلد ده، د خبره مانی. نو په ظاهره دا وایي چې موږ تقلید نه کوو، خو په حقیقت کې د دې هر خبره د تقلید نه بغیر کېدلی نشي. څومره چې اجتهادي مسائل دي دا ټول راواخله، دوی ته وایي تاسې لمونځ کوئ، دی به درته چاو په لمانځه کې تاسې لاسونه اوچتوئ، په لمانځه کې تاسې لاسونه دلته نیسئ. په حدیث کې ثابته که بخاري شریف کې چې آیا دغه لاسونه اوچتول، لاسونه نیول، ثنا ویل دغه فرض ده، واجب ده، مستحب ده، مکروه ده، څه شی ده؟ که څوک دا کار نه وکړي آیا د دې لمونځ کېږي او که نه؟ دا په بخاري کې راجوت. بخاري خود څه کوي؟ د حدیث په کتاب کې راښکاره که نو هر اجتهادي مسله چې کومه ده دا په کتابو کې نشته، د حدیث په کتابو کې نشته، خو دی بیا هم دا عمل کوي. دی هم په لمانځه کې بیا هم دا عمل کوي. د روزې په حالت کې وینه چاته ورکول، ډریپ لګول، په نکاح باندې په فون موبایل فون باندې نکاح پڑھاول، دا اجتهادي مسایل په حدیثو کې نشته، خو دی بیا هم دا مني. تقلید کوي. په ظاهر صرف دا وایي چې موږ تقلید نه کوو، او بیا دا وایي چې اجتهادي مسایل او قیاس دا جایز نه ده، بلکې غیر مقلدین دا ته شیطان کار وایي، یا دا د شیطان کار ده. د یو کتاب ده عبدالقادر حصاری مصنف ته اسلام میں اصلی پہچان، اصلی اہل سنت کی پہچان، صفحه نمبر 102. په دغه کې دا خبره بیان کړې ده چې غیر مقلد دغه قیاس ته کار شیطان وایي. امام بخاری رحمت الله علیه یو بل باب قائم کړی دا چې هغه د ترجمه الباب ده، باب من اجاز الطلاق الثلاث، الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. امام بخاری رحمت الله علیه دا خبره بیانوي، وای درې طلاق دا درې دي، درې طلاق درې دي، درې طلاق یو نه ده، درې طلاق درې دي. خو غیر مقلدین په دا باندې انشاءالله مستقل د طلاق په موضوع باندې فایل ده، خو دغه غیر مقلدین دا خبره کله هم نه مني. غیر مقلدین یو عالم ده صدیق نواب صدیق حسن خان، دغه یو کتاب لیکلی ده الروضة الندیه، جلد نمبر 2 صفحه نمبر 50. په دا کې د طلاق متعلق 4 اقوال ذکر کړي دي، او څلورم اقوال دا ده الرابع انه يقع واحده رجعيه، وای دا درې طلاق دا درې نه دي بلکې دا یو طلاق رجعيه. نو غیر مقلدین په دې ځای کې د امام بخاری خبره هم نه مني. زمون خبره خو دې نه منله، اخو ځان ته ده، خو امام بخاری فرمایي چې درې طلاق درې دي. نواب صدیق حسن خان د غیر مقلدینو غټ عالم ده، مشهور عالم ده، دا فیني وای الرابع انه يقع واحده، انه يقع واحده رجعيه، وای دا درې طلاق دا یو طلاق رجعي وشمارل کیږي. او دا سه ثنا الله امرت سری دغه یو کتاب د فتاوی ثنائیه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 251. ادا خبره بیانوي وای په یو مجلس کې چیرته درې طلاق وي، دغه درې طلاق یو طلاق رجعي حکم ده. دغه درې حکم چې کوم ده دا د یو طلاق رجعي غونه ده، لکه یو طلاق رجعي چې ورکی. نو غیر مقلدین په دې ځکه هم د امام بخاری رحمت الله علیه خبره منلو ته کله هم تیار نه دي. امام بخاری فرمایي وای درې طلاق درې دي، غیر مقلدین وای درې طلاق یو شمارل کی. امام بخاری رحمت الله علیه یو بل باب قائم کړی دا باب الاخذ بالیدین، وای مصافحه لاس ملاول په دوه لاسو سره دا سنت عمل ده، دا سنت کار ده. خو غیر مقلدین دا خبره کله هم نه مني. هغه وای چې غیر مقلدین دا وای چې مصافحه په یو لاس سره کول دغه سنت. عبدالرحمن مبارک پوری ایک ہاتھ سے مصافحه دا د کتاب دا صفحه نمبر 6 په دا کې دا لیکل چې مصافحه دا په یو لاس سره کول دا سنت عمل ده. نو په دغه ځای کې هم غیر مقلدین دا د امام بخاری رحمت الله علیه مخالفت کوي. امام بخاری رحمت الله علیه یو بل باب قائم کړی دا باب الاقتداء بسنن رسول الله صلی الله علیه وسلم وقول الله تعالی وجعلنا للمتقین اماما.
قال ائمه نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بما من بعدنا. دلته مسلسل تواتر سره تقلید ثابت ده. امام بخاری رحمت الله علیه تقلید ثابتوي، وایي چې مونږ نه چې کوم مخکې تیر شوي دي مونږ به د هغو خبره منو. ائمه نقتدي بمن قبلنا، مونږ به دا خبره منو چې کوم مونږ نه مخکې تیر شوي دي. ويقتدي بنا من بعدنا، او چې کوم مونږ نه ورسته راځي هغه به د مونږ خبره مني. د توي تقلید. خو غیر مقلدین د امام بخاری رحمت الله علیه دغه خبره منلو ته هم تیار نه دي. تقلید دی وایي چې دا شرک ده. غیر مقلدین څه وایي؟ تقلید شرک ده. نو ګویا امام بخاری تقلید مني، نو د مذهب امام بخاری مشرک شو.